الله الرحمن الرحیم. دا زمونږ د سره دی الفقه الميسر. دا د فقه حنفي یو کتاب دی، ډېر زبردسته کتاب دی. دا به اوس شروع کوو کتاب الطهارت، یعنی د فاقی باس په دې کې راځي په دې باب کې. ځکه قال الله تبارک وتعالی، الله تعالی فرمایي ان الله يحب التوابین ويحب المتطهرین. الله مینه کوي د توبه استونکو سره او مینه کوي د ځان پاکونکو سره. الله تعالی د هغه سړي سره مینه او محبت کوي کوم چې ځان پاکوي او توبه وباسي. دارنګې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، رسول الله مبارک فرمایي الطهور شطر الایمان. دا صفائی دا نیم ایمان دی، څه حصہ د ایمان دا. زکات طهارتو دا پاکواله هي اساس العبادات، دا بنیاد د عبادت دی. فلا تصح الصلاة الا بالطهارة. نه صحیح کیږي منځ مگر په طهارت باندې. منځ د هغه ټیمه پورې نه صحیح کیږي څو پورې چې ته پاک شوی نه او طهارت دی نه حاصل کړي. دارنګ رسول الله مبارک فرمائی مفتاح الجنة الصلاة ومفتاح الصلاة الطهور. چابی د جنت الصلاة دا منز دی، مفتاح الصلاة الطهور او چابی د منز دا پاکوالی دی. وس طهارت په لغت کې څه ته وایي؟ طهارت فی اللغة، طهارت فی لغت کی النظافت، دا پاکوالی ته وایي، نظافت ته وایي. والطهارت فی الشرع، او طهارت په شریعت کی تنقسم الى قسمین، دا تقسیم شوی دی دریو قسمونو ته. چې یو ته ویلی کیږي طهارت من الحدث، طهارت د بې اودسۍ. وتسمى الطهارة الحکمیه، او دې له موږ نوم ایښوستی دی طهارت الحکمي. دویم وطهارت من النجاسة، طهارت د پلیتۍ نه. وتسمى الطهارة حقیقیه، او دې له موږ نوم ورکړی دی طهارت الحقیقي. اما طهارت، اگر دا طهارت من الحدث د بې اودسۍ نه، فتحصل حاصلیږي بالوضوء په اودس سره، او بالغسل یا په غسلو سره، او بالتیمم او یا په تیمم سره. اذا تعذر استعمال الماء، اذا تعذر استعمال الماء، کله چې ممکن شي استعمال د اوبو. انشاءالله دې ځای نه به بل درس شروع کوو.